السلام علیکم، تاسو ګورئ 400 دا بولټن. زه یم ملک خان شیرپو. نن د فروری 15 نیټه کال 2022 دی. تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو تفصیل. د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو 40مه کلیزه په انتهایی پروقار انداز کې ونمانځلې شوه چې د توقعاتو نه زیاتو خلکو په دغه دستوره کې ګډون کړی و. د هر کال په شان سږ کال خو د مخکې نه زیات خلک دغه جلسې ته راغلي وو چې د کارکونانو د سخت محنت وروستو په دغه جلسه کې په زرګو خلکو ګډون کړی و چې د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړې. په دغه موقع د پښتون تحفظ مومنټ وفات هم د افراسیاب خټک په مشرۍ کې دغه جلسې ته راغلی و. په خپله وینا کې افراسیاب خټک په زبردستو ټکو کې حیات محمد خان شیرپو شهید ته خراج تحسین وړاندې کړو. صوبایي صدر سکندر حیات خان شیرپو د میلمنو او کارکونانو شکریا ادا کړه او ویل چې د قوم وطن پارټۍ کارکونان د ډیرو سختو نه راتیر شوي دي او د هغې وروسته یې دا مقام مونتی دی چې نن په 400 کې په زرګو خلک راغونډ شوي دي او خپل لیډر آفتاب احمد خان شیرپو باندې د اعتماد اظهار کوي او شهید وطن حیات محمد خان شیرپو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړې. آفتاب احمد خان شیرپو چې کله تقریر راپاڅېدو نو کارکونانو یې والخانه استقبال وکړو. په خپله وینا کې د قومي وطن پارټۍ د ټولو تنظیمونو شکریا ادا کړه او د حیات محمد خان شیرپو په خدماتو یې رڼا واچوله او ویې ویل چې د هغه میشن له به دوام ورکوو. آفتاب شیرپو زیاته کړه چې موجوده حکومت کومو خلکو راوستي د هغوی په اوس پیمانه دي. عوامو سره د هر زیاتی ظلم بدله به اخلو. موږ په صوبایي خودمختارۍ باندې یقین لرو چې صوبې مضبوطې وي نو موږ به مضبوط یو، خو د بدقسمتۍ نه موږ ته خپل حق نه ترلاسه کیږي. مرکز دې د صوبو په مشورو خپلې فیصلې وکړي او پاټه سره د ضم کېدو په وخت شوې وعدې دې پوره کړې شي او که وعدې پوره نه شوې نو د ضم کېدو مقصد به پوره نه شي. حکومت غواړي چې 18 ترمیم ختم شي، خو د دې خلاف به موږ اواز پورته کوو او یوې نوې عمراني معاهدې په ذریعه دې موږ ته خپل حق راکړی شي. دې سره به نوجوانو ته روزګار میلو شي. آفتاب احمد خان شیرپو زیاته کړه چې الیکشن غواړو او نن څنګه چې اپوزیشن اوس رايوځای شوی دی موږ ته ښکاري چې د عمران کوم اتحادیان دي هغه تتر بتر دي انشاءالله تعالی ټول به راځي او د عوامو نه به معافي غواړي چې مونږ غلطي کړې چې عمران سره یو ځای شوي او دې قوم سره به جنګیت یې چې تاسو یې معاف کړه، خیر دې معاف کړه. دا وخت تاسو دی چې مونږ یو لوی هغې لپاره مقصد دپاره ټول را یو ځای شوي یو او هغه مقصد حل کول دي. هغې نه پاس د دې قوم خدمت کول دي په ورځ او شپه او مرکز کې په صوبې کې چې دا قوم په خپلو پښو باندې ودرېږي چې دا قوم د دې ازادۍ غلامۍ زنځیرونه چې دا ختم کړي او دا قوم متحد شي او خاص کر پښتانه چې کوم نن منتشر دي مونږ غواړو چې پښتانه دې په یو موټي او یو پلیټفارم باندې راوځي چې د پښتون قوم خو دلته دې په هر نړۍ کې چې پښتون دی دا به مونږ په صحیح معنو کې خدمت وکړو. ډېره مهرباني، ډېره شکریه. دغه جلسه کې نه یوازې نارینه کارکونانو بلکې زنانو کارکونانو هم په زیات شمیر سره ګډون کړی و. د 400 دا بولټن د کرایم ریپورټر واجد علي افریدي د ریپورټ تر مخه د 400 ډي پی او سهیل خالد خان په پام کې راغلی دی او یو وارې بیا یې د منشیات فروشو سره رابطه لرونکو په ضد اکشن اخیستی دی او د اعلی افسرانو نه واخله تر ډرایورانو پورې په پولیس اخلکارو پسې خپل تفتیش شروع کړی دی او د تنګي تاڼې د تفتیش سیچو انسپکټر شاکر خان د منشیات فروش سره په رابطه او په ناقص تفتیش باندې معطل کړی دی. په انسپکټر شاکر خان تورو چې ناقص تفتیش خراب کارکردګي او منشیات فروش سره رابطې وي او د تفتیش د محکمې له وجې ملزمان زر رها کیږي. ډي پی او 400 په دغه موقع دا هم ویل چې کم پولیس اهلکار یا افسر د مظلوم سره ښه نشي کولی او د ظالم ملګرتیا کوي د هغوی د 400 پولیس کې ځای نشته. د 400 د ټولو پولیسو اهلکارو په موبایل باندې ابزرویشن لګول شوی دی او
خو ضرورت پیښ شو نو واتس اپ به یې هم چک کولی شي. همدغه رنګ ډي پي او 400 سهیل خالد خان یو بل ښه قدم اوچت کړی دی او 13 نایب پولیس اهلکاران یې د 400 په مختلفو تاڼو کې په ډیوټي کړي دي کوم چې بغیر ضرورته د پولیس اهلکارانو نوکران جوړ شوي وو او د هغوی بوټ پالش یا چې ډوډۍ بندوبست به یې کوو. ډي پي او 400 زیاته کړه چې په ډیوټي کې چا هم غفلت وکړو د هغوی په ضد به محکمانه کاروي کولی شي. ډي پي او 400 دا هم ویل چې محکمه تفتیش باندې د عوامو زیات شکایت دی چې زما په نظر دی او کو دې پرې غلط تفتیش مخې ته راغلو نو د هغه پولیس اهلکار په ضد به آی جی پی ته د برخاست کېدو سفارش کولی شي. د صوبایي حکومت هغه فیصله چې ډسټریکټ پراسیکیوشن ګریډ 19 به د ګریډ 13 لاندې کار کوي های کورټ په سټې ورکړې ده. په دې سلسله کې شهزاده خان د باجوړ ډسټریکټ پراسیکیوشن های کورټ ته رجوع کړې وه چې جسټس اجازه انور د وکیل په باس اورېدو سره سټې ورکړې او ډسټریکټ پراسیکیوشن شهزاده خان په باجوړ کې په ځای پاتې شوی دی. د دې فیصلې راتلو وروسته د صوابع نوخار بونیر 400 وزیرستان او دغه رنګ د 21 ضلعو ډسټریکټ پراسیکیوشن عدالت ته د رجوع کولو فیصله کړې ده. د ذکر وړ ده چې صوبایي حکومت د دې غیر منصفانه فیصلې راتلو وروسته د 21 ضلعو د ګریډ 19 افسرانو په خفګان څرګند کړی وو او ویلي وو چې دا څنګه فیصله ده چې د ګریډ 19 افسر به د ګریډ 13 لاندې کار کوي چونکې دا مهال په پښتونخوا کې 15 داسې پراسیکیوشن افسران موجود دي چې ګریډ 19 کې دي. د هغې باوجود ګریډ 13 افسران ته موقع ورکول او هغه افسران شاته کول چې ګریډ 20 ته نږدې وو د کوم انصاف دی. دا و نننی 400 دا بولټن. اوس علب خان شیرپو سره د خپل کیمره ټیمه ستاسو نه اخلي اجازت د لوی الله په امان.